دلته د نس په مقابله کې یو قول له چا راواغستو د هغې غلط مطلب یې واغستو دی وایي په طور د عاجزۍ نبي علیه السلام د ځان نه نفي کړله نو دومره غړونده مې کړه چې مخکې وګورو ولا اقول لکم اني ملک بیا دا معجزانه ته ورسو چې زه فرشته نه یم چې سړی چې کله موحد وي د دې هر څه ادراک ورته کېږي چې سړی د شرک کارو ته دننه شي په دې کې څوک نه پوهېږي دویم نمبر بیا مولوي صاحب وایي زه به اعلی عقیده پېښ کوم ما چې کله تسبیحات ما ته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شیطان د پشي غیر مولوي صاحب وایي زه به عقیده کله اله پېښ کوم چې کله تنقیحات وشي مولوي صاحب د تنقیحاتو جوابات الحمدلله شوي دي پته نه کېږي دا تنقیح پېژني یم که نه پېژني چې لګیا دی درېیم نمبر وایي دی وایي موږ د علم غیب تایید یو تدریجا نه ما باندې الزام هم ولګوم چې چې دا قرآن آخري آیات دی ویډیو واپس کا وګوره انشاءالله مولوي صاحب دروغ به تا ته ښکاره شي ما وویله مولوي صاحب لا تعلمهم نحن نعلم د دې آیات نه وروسته هغه آیات وښایه چې باقي د منافقینو تفسیري احوال ذکر شوي هغه آیات وښایه ما وویله هغه وایي نه وایي د قرآن آخري آیات دی د دې لپاره څه وایي آیات ته پېښ کړو تعریفنهم فی لحن القول قاموا فی لحن القول قرینه موجود ده که نه چې منافقت ته منافق د ژبې نه تا ته پته لګي هغه خبرو د کلام نه قرینه موجود ده دلته وایي لا تعلمون نحن نعلم بیا چې مولوي صاحب کومې حوالې پېښ کړي کاش ما د قرآن آیات نحن نعلم قطعي ثبوت قطعي دلالت هغې په مقابله کې راغلي پلان کې ویلي دي پلان کې ویلي یو قول قطعي ثبوت قطعي دلالت روایت پېښ کړه مولوي صاحب سره سند نه د هغې نه پس به بیا لاړ شو بیا بحث وکړو انشاءالله العزیز او مولوي صاحب وایي زما قرضې پاتې شوې شمارې الحمدلله د هرې قرضې جواب ما ځان سره لیکلي ده د هر یو جواب مې درکړی باقي ما دومره دلایل پېښ کړو تر اوسه پورې مولوي صاحب تر یو جواب نه دی درکړی او انشاءالله د قیامت ته پورې آل پارټي مشرکین ته زما چیلنج دی نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے انشاءاللہ ما د قرآن مجید 19 آیاتونه پیش کړي دا شلم نمبر دلیل ما پیش کوم مولوي صاحب لا ما پوره کړی نو مولوي نبی علیه الصلاة والسلام د تبوک نه واپس شو امام ابن کثیر فرمایي نبی علیه السلام ورته وایي ولو قدمنا ان شاء الله تعالی اتیناهم رسول الله علیه توبه چې زه واپس د تبوک نه راغلم نو زه به تاسو ته مسجد ته درشم مونځ به وکړم باندې افتتاح به وکړم او امام ابن کثیر وایي کله چې نبی علیه السلام واپس ولما قبر علیه السلام راځي مدینه چې مدینې ته واپس راغی د تبوک نه او ټیم لا نه پاتې یوه ورځ یې بعضې نازل شو جبرایل علیه السلام بې خبرې مسجد زرار خبرې ورکړو نبی علیه الصلاة والسلام هغې باره کې قرآن مجید آیات راغی ورته وفرمایل پیغمبره والذین اتخذوا مسجدا ضرارا کسان چې مسجد ضرار یې جوړ کړی کفر او تفریق دپاره بین المؤمنین په منځ د مؤمنانو کې اصوات او مرتجع لمن حارب الله ورسول الله چا راباندې جنګ یې کړی د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل مخکې دی وليحلفن قسمونه خوري اردنا الحسنى چې مونږ اراده نه کړې مګر دې کې والله یشهد انهم لکاذبون الله گواهی ورکوي چې بېشک دوی دروغجن دي حالانکې نبي علیه الصلاة والسلام یې تصدیق وکړو خو علم غیب ورته نشته دی مولوي صاحب د منافقینو آواز شو پلان کېږي کې منافق خاص او پلان کېږي هم قطعي ثبوت قطعي دلالت یو دلیل په دې راوړي دویم د کومو منافقانو ذکر چې تکې ممکن در هغه منافقانو احوال ورته الله تعالی ورښولي بیا چې کوم دا منافقان دي نبي علیه الصلاة والسلام ته علم الغیب نشته دی ذریعه د وحی پکې راغله ذریعه د خبر پکې اخبار الغیب انباء الغیب شو علم الغیب نه شو کوم چې د شرکیات کې د ساري دی هغې سره تعلق نشته مولوي صاحب دا زما سره 21 نمبر دلیل دی دا زما سره پار نمبر 28 دا د دې آیات نمبر 1 دی مولوي صاحب اذا جاءك المنافقون ثاني نزول مورلا کې کتاب صحابي رسول فرمایي موږ تبوک نه واپس کېدو منافق د نبی علیه الصلاة والسلام باره کې خبرې وکړې او ویل چې موږ به دا ذلیله خلک د مدینې منورې نه وباسو مولوي صاحب تیاری مه کوه کېږي
ما نبی علیہ السلام ته خبر ورسو فکذبنی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه له قسمونو کوله منافقو فکذبنی رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم تکذیب وکړو زید روزن وګرځم وصدقوا دغه تصدیق وکړو فاصابني هم لم يصبني مثل قط ما ته دومره لوی تکلیف راورسېږي چې دینه مخکې کله نه راورسېږي به د قرآن دا آیات نازل شو اذا جاءكم فباسن النبي صلی الله علیه وسلم فقال ان الله قد صدق في زید اے زید الله ستاسو تصدیق کړو ګوره پیغمبر تکذیب کړو د قرآن آیات راغی اذا جاءك المنافقون کله چې راشي تا ته منافقان قالوا وای نشهد من جوایو انك رسول الله بشکت رسول الله والله يعلم والله جوایو انك رسول بشکت رسول الله والله يشهد والله جوایو ان المنافقين لكاذبون چې بشک منافقان دروغجن دي لکم منافق تصدیق چې پیغمبر وکړو ته پیغمبر ته علم غیب دی پیغمبر ته دروغجن سړي تصدیق ولې وکړو الله رب العالمین آیات جنرال نازل کړ دا وخت په پیغمبر ته پته نشته اې دا بل آیات دی لقد رضي الله عن المؤمنين عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ته لګل خبر راغی چې هغه شهید کو منافقانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نګید نشته کې نګید ورته په پته ورته چې درو په اخوانا صحابه کرام راځم کړی وای راځي د عثمان نزو د بدله رسول په اړه ته څوک څوک بل عثمان بدلا کړی قرآن آیات راغی لقد رضي الله عن المؤمنين يجوبان تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فتاكيد سر راضي الله د مؤمنانو نه چې رسول الله استاد صلی الله علیه وسلم ونه پس پیغمبر الله تعالی رسولونو دې کې نازل کړ چې کنه باور باندې واسه محمد قریبا کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته علم ولی صحابه کرام او علامه مزری رحمه الله دې لاندې کې وې دار عثمان نو د بدله اغسطو لپاره د بیا تاسو ته برابر علم نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. مفتی سے بار بار بدمان وقیدہ مطالبہ کولا جتا تداسے دلائل پیش کا جائے گی علم لفظ وی دغیل لفظ مفتی سے وہ پورے پدی دو ټرم کې پدی وو منډه کې داسې دلیل پیش نه کوي پای کې دلیل او دلیل لفظ علم غیب لفظ پای کې قرآن مجید تلاوت کړي تقریبا ثواب ملاوی ہے سب خپل ځای کې ها مفتی صاحب ما قرآن مجید په آیتونو باندې مفسرین حواله پیش کړي دا قرآن مجید باندې مفتی صاحب ته پوي دی با فخوانی مفسرین ته پوي دی دا اسلام ته پوي دی لکه د منصب زمانی او مفتی صاحب په شان ته پوي اسلام ته پوي دی مفسرین کرام ته پوي دی ما د قرآن مجید د آیاتونو تشریح ترجمه تفسیر هغه د مفسرین ته ثابت ده هغه باندې پوښي بل ما چې کوم دا لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير باندې تفسیر الرحمانی قول پیش هغه دا خبره کړې تفسیر خازن کې دا خبر موجود ہے تفسیر ساری کی موجود ہے تفسیر جمل کی موجود ہے اور تفسیر دبسیر دے سراج منیر تفسیر خطیب شربینہ کو لکھ لی لو كنت عالم غیب ایک ذاتی ہے حکومت بذات علم غیب ہے مطلب حکومت ذاتی علم غیب ہے ذاتی علم غیب نفی خمون کا کہو کرنا سبحان اللہ کی در ذاتی علم غیب نہ ذرہ برابر سوک ثابت دا سڑے کافر تے مشرک تے سے مجھے آسمائن میں بکی ساتھ نسل بدی باندې پوښي بل مفتی صاحب یې راته خپل عقیده پیش کړ مفتی صاحب ساده داوا چې کله صفاشي تنقیحات ختم شي هغه نه پس جواب داوا پیش کوم او مفتی صاحب یې ویډیو ریکارډینګ شروع دي ما تنقیحات جوابات درکړي دي تا ویډیو چې کوم دینه بدی باندې غوا دا ویډیو را واپس کړي تا کوم تنقیح جواب کړي دا خاصی جواب کړي دي دا مطلب کې علمي مطلب جواب کړي دي دا سوي وتا د اجمالی تفصیلی جواب نکړی دی د واجب نفسي په نفسي دا د سجود جواب نکړي دا کم تنقیح جواب نکړي دی دا د سب چې کوم دی درو کې کړي بیان نه چې کوم تا کار وایي بل چې کوم دی رسول الله مبارک د مسجد د منافقین مخکې دا ما خپل قول باندې پیش کړي دا تفسیر البیان ما حدیث پیش کړ رسول الله مبارک روایت پیش کو رسول الله مبارک د مسجد د منافقان مخکې دا روایت چې کوم دی دا صفحه نمبر 627 تفسیر البیان کې دا روایت داري موجود دی راکه تفسیر قرطبی دا زما پلاس کی تفسیر قرطبی دا جلد نمبر 1-2 دی وائی فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم او كثيرا منهم باسمائهم وعيانهم باعلام الله تعالى اياه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کوم دی هغه د منافقانو باره کې علم او اسماء سره پنوم نوم باندې پیژندل چې دا سړی منافق دی سبحان الله تعالی اياه الله تعالی او خود چې دا سړی منافق دی رسول الله مبارک په دې علم راغلو وکانه حذیفه يعلم ذلك باخبار النبي عليه السلام اياه او حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی د منافقانو علم پس وجه باندې نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکړو حتی کان عمر رضی الله عنه یقول له یا حذیفه هل انا منهم فیقول له لا حتی د دې جمعه سے بتا پوښتنه اے حذیفه رضی الله عنه آیا زم د منافقان نه ما د حذیفه سے بوته فرمایي چې نه ته د منافقان نه رسول الله مبارک د منافقان علم رسول الله مبارک د منافقانو
علم وو ځکه چې کوم دین رسول الله مبارک د حذیفه سره ته چې کوم دی د منافقان اسماء خو د علم ورکړو د مسجد منافقان کې ولنه سبا زمانه چې کوم دي د مولا عباس رسول الله مبارک د منافقان علم نو بل حضرت انس سے فرمای مفتی سے وی ولا تعرفنهم دا آیت کریمه فی لحن القول واذا قرینه موجوده مفتی سے وہ ما د حضرت انس رضی الله عنه روایت پیش کړو تفسیر سراج منیر په حواله باندې حضرت انس سے روایت پیش کړی دی حضرت انس سے فرمایي چې دا آیت کریمه نازل شو رسول الله مبارک باندې منافقان چې تپټ پاتې شو خامخا منافقان چې رسول الله مبارک ته چې کوم معلوم نو منافقان په مسجد ولو باسي د مسجد ولو باسي څه دا خبر نوٹ کا او حضرت حذیفه سے چې کوم دی ولې چې کوم دی د منافقان علم ورکړي او دا روایت چې کوم دی دلایل نبوت کې موجود دی او الاصابه حواله مې کفاره کې دا روایت موجود دی دا تفسیر جمال دی دا تفسیر جمال وی روينا في مسند احمد بن حنبل عن ابن مسعود خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان منكم منافقين فمن سميت فليقم ثم قال قم يا فلان حتى سمى 36 دا والا د مسند امام احمد بن حنبل دا روایت ہے عبد الله بن مسعود سے فرمائے اسلام برابر ته ورس خطبه راکړه الله تعالی حمد و ثنا بیان کړه به فرمایي اے زما صحابه کرامو دغه بعض منافقین دي چې د چا نوم اخلم هغه د پاسي ډېر څه فرمایل قم یا فلان اے فلان یا پاس منافقین حتی د 36 منافقین رسول الله مبارک رسول الله مبارک ته علم نشتا په قول دی مولا او عبد الله بن مسعود سے وی علم متشتا منافقان د مسجد وباسل هغه صحابي دي او دا تفسیر خازن حواله پر کړی درسته چې ولته عرفنهم فی لحن القول دا آیت کریمه نازل شو نو دا واره دی وای وکانه بعد هذا لا يتكلم منافق عند النبي صلى الله عليه وسلم الا عرفه بقوله واذا دې آیت کریمه نزول نه پس رسول منافق ته تکلم نه دی کړی رسول الله مبارک وړاندې مګر هغه پیژندل دي دا واخله دا تفسیر جمال دی دا روایت ور تفسیر خازن صفحه نمبر 286 جلد نمبر 2 په دې کې موجود دی دا والا دا تفسیر خطیب شریفینی دا وقتی ما دا حواله ورکړی دا هغه تطبیق بیان کړی دی تطبیق بیان کړی دا آیت کریمه دغه دوه آیتونو ترمنځ او د دې روایت ترمنځ تطبیق دا بیان کړی دی چې بینه تعالی عالمهم بهم بعد ذلك چې الله تعالی دې آیت کریمه د نزول نه وروسته چې کوم دی رسول الله مبارک دې علم ورکړی دا تفسیر سراج منیر دا هغه تفسیر کبیر کې دا بل دا هغه تفسیر دوری منصور هغه تفسیر دوری منصور سے اوس حواله پیش کما رسول الله مبارک چې کوم دی د علم نه انکار رسول الله مبارک په غیب باندې انکار او دا خبر خو رسول الله مبارک په غیب څه کوي دا د منافقت علامه ده دا رجاء علامه ده د منافقت علامه ده او دې اعتراض رسول الله مبارک په غیب باندې اسلام مبارک په غیب باندې کوي دا منافقین کړه تفسیر دوری منصور راکا تفسیر دوری منصور راکا دا حواله مو پیش کو تفسیر دوری منصور دا حواله مو پیش کو تفسیر دوری منصور نه بلکې ته نه غیر د شکم دي دا دغه وای کفر او شرکیه کې دا الحاوی الفتاوی جوادین سویتی سے دی وی وقت علی صلی الله علیه وسلم ما هو کائن فی امتی الى ان تقوم الساعه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شکم دی علم متحد او شهادت په امت کې د قیامت د ورځې پورې کېدونکي وو رسول الله مبارک کله وفات دي د قیامت د ورځې پر رسول الله مبارک چې په امت کې سړي کې دا ویله پته دا جوادین سویتی کې دا وای استاد دا کفر شرکیه کې دا استاد په ته باندې جوادین سویتی سے باندې لګي او نه او دا والا دا دلائل نبوت دی چې رسول الله مبارک کوم دی دا صفحه نمبر 500 الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى مولوی صاحب د ټولنه اول دا خبره وکړه چې مولوی صاحب دې الفاظ ونه خو الحمدلله آیاتونه ټول دنیا به اوري په دغه ویډیو کې چې ما پیش کړی دي کنه پیش کړی مولوی صاحب صرف هغه د چا د اقوالو به دلیل سهاره اخلي الحمدلله ما د الله د قران آیاتونه پیش کړی دي چې باقي صریح د الفاظ موجود دي دویم نمبر مولوی صاحب تر اوسه پورې بیا عقیده پیش نه کړه مولوی صاحب صرف د مفسرینو په عباراتو پسې لګېدل چې ما اوله کې ویلو چې باقي الله ولا کې ذکر کا به قطعي ثبوت قطعي دلیل آیات ذکر حدیث ذکر کا هغه نه پس به مخکې واس کوو ان شاء الله دریم نمبر مولوی صاحب ما ته وایي تخبوی دې کاسلاب خبوی د حضور ته دغه په ځان ته جهان پیوي د حنا پر لس په فقهاو فتاوجات نه ته پیش کړی باغوی مشرک کړی مولوی صاحب تر اوسه پورې خپل صفای دی ونه هغه کاسلاب ونه
بیا مولوي صاحب د هغې نه پس وایي موږ پر علم تحقیق قایلو ما په اوله کې 10 کتابونه پیش کړو چې عطا پکې راغله هغه علم غیب نه پاتې کېږي خو مولوي صاحب په دې شیز باندې دماغ نه کولاوېږي تر اوسه پورې پنځم نمبر بیا د روح البیان نه روایت پیش کوم ما ویل چې روح البیان والا نیم شیعه دی مولوي صاحب ما پیش کوه صحابي والا روح البیان والا نیم شیعه دی هغه ما پیش کوه او بیا ما ورته خطیر ثبوت خطیر دلیل راوړه تا چې دا کوم روایت ذکر سندونه هم نشته بې سنده ذکر کوي ته خو اصل ته رجوع وکړې خبرې واحد هم ستا احمد رضا خان مې ستا نعیمي صاحب وایي خبرې واحد هم په دې باب کې پیش کول هغه جایز نه دي پاتې شو تر بې سنده اقوالو ته ځي شپږم نمبر مولوي صاحب چې کوم عبارات ذکر کوي هلته مولوي صاحب وایي نبي علیه السلام ته علم و الان کې عبارت الله خبر ورکړو چې